نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب صدق الله العظيم. دا سورہ ہود دے دولسمه سپارہ را او شپږم رکوع په سورہ هود کې روانه شو. الله سبحانه وتعالی په دې رکوع کې د قوم ثمود ذکر فرمایي. دی قوم ته الله سبحانه وتعالی صالح علیه السلام راولي ګلو او دیم د بوتانو عبادت کولو. نو الله سبحانه وتعالی د دې د اصلاح لپاره صالح علیه السلام رولې ګلو. دا غي بیان الله سبحانه وتعالی فرمایي و الى ثمود اخاهم صالحا او ثمودیانو ته قوم ثمود ته دا غي رور صالح علیه السلام الله پاک رولې ګلو. ضرور نو مقصد دا دی چې یعنی مطلب دا دی د قوم سره دا هغه پر ولې باندې بلل شي. د یو قوم نه چې کوم سره وي کنه هغه په مختلف رشتو کې د ترزوی وي د مامازي وي یا هر قسم هغه قوم نه تعلق ساتي. نو مطلب د بار سره الله پاک چرم یو قوم ته نه را لګي ولی چې د بار سره سوکمنی ناول ایوي چې دا رقم ځان راغلی موږ دې نه پیژنو. نو بعد خلک ډیر سپک الفاظ وایي کنه. نو دا هغه قوم خلک چې کوم قوم کې اغل ویشي وي دا هغه صفات هم بیا الله پاک غړي پاکیزه ساتلي وي. دا هغه ژوند هم ډیر پاکیزه وي د ګناهونو نه د هر قسم دوکو دړاکو نه د دې قسمونو د خبرو نه ټول پاک صافي. هیڅ قسم د هغه په کردار کې څه خبره نه وي. د دې لپاره الله سبحانه وتعالی د خپل پیغمبر هر یو چې را لېږلی دی داغه تربیت په خپله کړی د بچپن نه. نو الله پاک فرمایي چې قوم ثمود ته مونږ راغی رور صالح علیه السلام راولېږلو. قال یا قوم اعبدوا الله. د ټولو نه لومبې دعوت هغه ورته وایي چې وی ورته چې ای زما قومه عبادت کوئ د الله. ما لکم من اله نشته ستاسو د پاره بل خدای غیره داغه نه علاوه. بل خدای ستاسو د پاره داغه نه علاوه بل څوک نشته. هو انشاءکم او مغزات چې تاسو پیدا کړئ من الارض د ځمکې نه واستعمرکم او بیا آباد کړئ فیها په دې ځمکه کې فاستغفروه نو معافي غواړئ د هغه نه. تاسو هغه طرف ته متوجه شئ او د هغه عبادت شروع کړئ او د خپلو ګناهونو معافي هم د هغه نه غواړئ. ثم توبوا الیه او بیا توبه وباسئ هغه ته. یعنی چې بیا به زه دا کار نه کوم یو ګناه د سړي نه وشي که نه نو هغه توبه دې ته وایي چې الله پاک باندې اول هغه خپله ګناه وبخي او بیا وایي چې آینده لپاره به زه بیا نه کوم. ان ربی قریب مجیب یعنی بېشکه رب زما چې کوم دی هغه ډېر زیات نږدې دی او دعاګانې قبلونکی رب دی. یعنی که تاسو مخکې څه کفر او شرک کړی اوس مو کلمه ووې او مسلمانان شوئ یا هر قسم ګناهونه تاسو نه شوي دي نو دا هر څه به الله پاک ختم کړي. یو سړی رسول پاک صلی الله علیه وسلم په خدمت کې حاضر شو او عرض یې وکړو چې یعنی ما نه خو په کفر کې ډېر زیاتې غلطۍ شوي دي او ډېر قتلونه مې کړي دي او ډېر مې دا کړي دي او هغه مې کړي دي
مطلب هر قسم غلطیانې مې کړې دي نو که چېرې زه مسلمان شم نو بیا به زما څنګه چل کېږي د هغه مخکینی عمل به څه کېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمایل چې دا کلمه تا ووایې بس تا هغه ټول ګناهونه ختم شو. او یو سړی راغو هغه ورته وایي چې یاره ما خو په د کفر په حالت کې هم ډېرې نیکۍ کړي دي او ډېر زیات سخي وم، مال او دولت مې هم خرچ کړی دی او هر قسم یعنې نیکیانې ما کړي دي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې وایي د هغه نیکیانو د برکته خو تا ته الله پاک مسلماني نصیب کا، یعنی تا چې هغه نیک خوی خصلت وکم د هغې د وجې نه الله پاک ته مسلمان کې او خپل خوښ به بندی جوړ کړي، مقبول بندی جوړ کړي. نو دلته الله پاک دا وایي چې یعنی دا الله یعنی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صالح علیه السلام ایت فرمایي چې زما رب چې کوم دی هغه ډېر زیات نږدې دی او دعاګانو قبلونکی دی. قالو نو دوی ورته جواب کې څه وایي؟ قالو دوی ورته وایي یا صالحو اے صالح علیه الصلاۃ والسلام قد كنت فینا تو خوی پونکي مرجوان یو داسې سړی چې زمونږ تاسو نه ډېر زیات امیدونه وابسته وو، یعنې ډېر نیک انسان وکړه. څنګه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخکې په مکه معظمه کې نو خلق ولس یعنی صادق او امین لقب ورکړو او چې څه قسم مسله به د هغې راغه نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته به راغه او ورته به یې چې زمونږ دا فیصله تو وکړه، ولې چې جګړه به په خپل منځ کې بل چا ختمولی نه شوه. د دې د وجې نه صالح علیه الصلاۃ والسلام هم ډېر ښه وخت تېر کړی پای کې. نو ای وی چې یاره دی خو په قوم کې زمونږ ډېر ښه سړی دی او ډېر ښه خو امیدونه یې وته که نه. نو قبل هذا د دې نه مخکې یعنې زمونږ تا نه ډېر زیات امیدونه وو چې ته به یو ډېر ښه سړی او ډېر ښه تر اخره پورې به ډېر ښه دغه د دې نه مخکې چې تا دعوت شروع کړو اتنهانا وی ته مونږ اوس باندې کې ان نعبد د دې نه چې مونږ عبادت کوو ما یعبد آباؤنا د کومو څیزونو چې عبادت کولو زمونږه آبا او اجداد یا زمونږ پلاران نیکیانې کوم عبادت کوي. واننا لفی شک او مونږ چې یو په شک کې یو مما تدعونا د هغه دین نه چې ته کوم طرف ته مونږه رابلي الیه مریب، کوم دین طرف ته چې ته مونږه رابلي هغه طرف ته زمونږ شک دی، په شک کې یو د هغه خبرې نه راته چې کومه خبره مونږ ته کوې، ولې چې زمونږ پلاران نیکیان ولې په غلطه اوسه دا څنګه کېدی شي؟ هغې کې ډېر یعنې مطلب دا دی چې هوښیار خلک وو او هغوی دا کار کولو نو مونږ دا څنګه ومنو؟ نو صالح علیه السلام ورته فرمایي قال هغه ورته وفرمایل یا قومي ای زما قومه ارأیتم آیا تاسو ګورئ نه یا غور نه کوئ ان کنتو علی بینة که چېرې یم زه په واضحه دلایلو سره من ربي د خپل رب د طرف نه وآتانی منه رحمتا او راکړي وي ما تا خپل رحمت فمن ینصرني نو بیا به څوک ما بچ کوي من الله د الله پاک نه ان عصیته که چېرې زه د هغه نافرماني وکړم فما تزیدونني او تاسو یعنی زیاتوالی نشئ کولی زما غیر تقصیر سوای د نقصان نه، یعنی که چېرې زه ستاسو خبره ومنم او د آبا او اجداد په دین باندې وچلېږم نو بیا خو به الله ما رونیسي چې تاله خو ما علم در کړو او تاله ما چې کوم دی نو دغه در کړو او تا یعنی باوجود د هغې نه چې کوم دی نو داسې کار وکړو نو زه خو بیا ډېر غټ نقصان کې شم. نو دلته کې فرمایي ویا قومي او بیا ورته وایي زما قومه هذه ناقة الله
دلته بیا هغه چې کله د ورته دا ووایي چې یاره دا خو به زه د الله نافرماني ځکه نشم کولی چې الله پاک ماته اوس نیغه لار وښوله او د هغې به زه ضرور اتباع کوم. نو یې بیا مطالبه وکړه چې ښه تاسو یعنې څه دلیل خو راوړئ که نه، مونږ ته څه معجزه پیش کړئ چې مونږ ستا خبره ومنو. نو هغه ورته څه وایي؟ هغه ورته وایي چې یاره زه تاسو ته څه پیش کړم، څه دلیل پیش کړم؟ نو هغوی ورته یو ډېر سخت دغه پیش کړو، سوال یې پرې پیش کړو. هغه سوال یې داسې ورته پیش کړو چې ورته وایي چې دا غر نه دی، دا غر د دې کاڼي نه یو اوښه پیدا کړه او هغه اوښه چې بیا لنګ هم شي، بلار به وي او بیا به چې کوم دی هغه بچې هم وي ورسره، مونږ له پیم راکوي. دومره سخت سوال هلکه د کاڼي نه څنګه اوښه؟ نو دا خو یو الله کولی شي، بل خو څوک نه شي کولی که نه، بل څوک دا کار کولی شي، څوک هم نه شي کولی. دا یې مطلب دا و چې دی به دا کارونه کړي. نو الله خو په هر څیز باندې قادر دی، قادر مطلق ذات دی. هغې الله ته ودرېده، 2 رکعته نفل یې وکړه او بیا الله ته مینت او زاري شروع کړه او ای الله او قوم یې راغونډ کړی او بیا قوم ته یې وي چې تاسو دلته کښېنئ او زه بس الله ته زاري کوم. الله کولو والی دی، که الله کوي نو کولی شي، هغه هر څه کولی شي. نو سوال یې شروع کو بس الله ورته وایي چې ته فکر مه کوه ای زما پیغمبره، او دوی ته وایي چې ګورئ دی غر ته ګورته او هغې کې یو غټ غټه وه، هغه एकदम اوچاوده او دوی ورته کتو، بس هغې نه یو غټه اوښه راووته او هغه بلار به هم وه، بیا لنګ هم شوه شپې ته او بیا په سبا باندې ټول کلي له به اوبه ورکړې. خو د هغې اوس هغه ذکر فرمایي دي کې هغه منځ کې واقعه مخکې نورو صورتونو کې به بیا راشي په تفصیلا، خو ما تاسو ته مختصرا ووایي چې تاسو په دې پوه شئ ځکه چې एकदम اوښې طرف ته خبره واورېده. ویا قوم هذه ناقة الله، او ورته وایي چې ای قومه زما دا اوښه چې کوم ده دا د الله اوښه ده، الله پیدا کړې په خپلې معجزې سره، زما معجزه ده لکم ستاسو دپاره آیتا، او دا یو نښه ده. فذروها نو پرېږدئ ده تاکل فی ارض الله، چې خوري په ځمکه د الله کې، کوله وګرځي، دې ته به څه نه وایي، پړې به ورته څوک نه اچوئ، څوک به یې منې کوئ چې کوم طرف ته ځي بس دا به ځي، دا د چا پټې هم نه خوري او د چا حق به هم نه وایي، دا د الله اوښه ده. خو بله خبره ولا تمسوها بسوء، او مه رسوئ دې ته څه تکلیف، څه تکلیف هم ګورې دې ته ونه رسوئ چې خامخا دا روانې تاسې په کاڼي باندې ولئ یا په چوکه باندې ووهئ یا یو ځای کې دا عام خوراک کوي په ځنګل کې او تاسو یې منې کوئ، خامخا د چاره پټي نه خوري، خو لیکن په عام ځنګل کې خو به دا سریږي که نه، نو په هغې کې تاسو به دې ته تکلیف نه دی. فیأخذکم نو ګوره بیا به راشي په تاسو باندې، یعنې رو به ونیسي الله عذاب قریب، هغه دردناک عذاب چې هغه ډېر نږدې دی، عذاب به راشي په تاسو باندې چې هغه نږدې دی. نو الله خو ګوره قیامت ته هم نږدې ویلي دي که نه، قیامت به کله راځي، خو زمونږ او ستاسو په نیز باندې خو چې کله سړی مړ شي بس قیامت پې نافظ شو که نه، هغه نور عمل نه شي کولی او چې کوم عمل یې کړي د هغې سزا او جزا به ورته ملاویږي. فعقروها نو داسې کار وشو چې د دې الله پاک ورځې مقرر کړې وي، هغه قوم کې څه ګجران مو د هغې میخې او ګډې بیزې او خار مخان او دا څیزونه مو که نه دي. نو دې له خدای پاک داسې کار وکړو چې د انصاف خبره یې ورته وکړه چې یو ورځ به ستاسو څاروي اوبه کېږي، هلته یو کویې یا یو چینه وه، دې دواړو څیزونو کې دغه راغلي که نه یو شی دی، خو یو ځای د څکلو چې دا ټول کلی به په هغې باندې سیراب کېدو، د هغې نه به خلکو څکلو له اوبه راوړي او مال وغیره به هم په هغې باندې اوبه کولو. نو امتحان یې پې دا واچولو چې ورته چې یو ورځ به ستاسو نمبر وي، یو ورځ به د دې اوښې نمبر وي، چې د اوښې نمبر وي نو تاسو به نږدې دې له نه ورځئ،
او چې کله ستاسو نمبر یې او خبر نه درځي نږدو بس الله پې کړې واغه अब چرته لري په ځنګل کې اوسېدا خو چې کوم ورځ به د هغې مقرر ولوسار وختي به هغه بیا راغلی و ولته به ولاړه وه او هغې به ماشاءالله دومره وبس کړي او هغې ته به چې کوم ځناور وکتو نو به تښتېدو دونه روب الله پاک ورکړی و که نه نو چې دا سموده پکې تېره شوه او بیا به څه چلو دویم نمبر خبره هغې کې صفت الله پاک دا ایښی و چې دا دی خو به دا اوبوس کړي او بیا به د دې مخې داسې روانه شوه نو د دې کلي په سر باندې به ولګېده نو هر چا به لوښې راغشتی او د خپل ضرورت مطابق د چا به سیر پې لګېده کیلو به لګېده 2 کیلو به لګېده 3 کیلو به لګېده 100 لیټره به چې د چا لګېده د کور د ضرورت مطابق به ترې خلکو پیل وشل او دا به داسې تلا ټول کلي کې به دې چکر ووالو یو کور به هم داسې پاتې نه شو چې یعنې مطلب دا دی هغې به ته پی او نل وشل خو د هغې په پیو کې به څه کبې نه راتلو کم غریب خلک چې وو هغه خو ښه دغه خوشحاله و چې زه بس مفت دی راته ملاوېږي دا لږ تکلیف دی دا به مونږ تېرو یو ورځ اوبه دي یو ورځ نه دي بس خیر په هغه یو ورځ باندې به یې دومره اوبه ډکې کړي چې په سبا به یې ګزاره کېده دا ګجران ټایپ خلک چې کوم چې کوم به پی به یې خرڅوله او هغوی به دغه کول هغوی له غوسه ورغه چې دا خو مفت خلکو ته پی ملاوېږي زمونږ په پیو څوک څه کوي او دویم نمبر دا چې هغوی به دومره هغوی سره د ذخیرې دومره بندوبست نو چې په یو ورځ باندې دومره اوبه ځان سره جمع کړي وي چې هغه ټول مال یې بیا په هغه بله ورځ باندې اوبه کړی وي او د خپل کور ضرورت هم پوره کړی وي نو مال اسباب والا خو بیا میخې او غواګانې او اوښان خو ډېرې اوبه څکي ای دپاره دا شی مسله جوړه شوه ای بیا خپلو منجورانو سره او د هغه زړو بت پرستو سره دغه وکړو نو دغه قوم کې 2 ډلې شوې یو ډله خو داسې شو چې مسلمانه شوه او ډېرو خلکو چې کوم د هغه بوتانو منجوران وغیره وو هغې خوامدن وو د هغې نه منختې به یې راغونډولې خلک به راتله د هغې نه به یې منخته کوله او چا به وي دا بابا دا کار کوي او دا بابا دا کار کوي او چا به وي دا بوت دا کار کوي چا به وي دا کار کوي په هغې باندې یې پیسې راغونډولې هغه پیسې چې راغونډولې نو د هغې هغه دنده خرابه شوه نو هغې وی چې یاره دا خو صاحب د جادوګر د ګټې نه څنګه دغه اوښه پیدا شوه ای انکار وکړو بیا هغه ګجران هغې سره ملاو شو چې یار تاسو د خلکو له دعوت ورکوئ چې دا په طریقه ختمه کړي او تاسو خو دی د ظالم بچو زمونږ هلاک شو اول یې ډېر مال او متا ورکو او هغه منجورانو به یې ډېر خیال ساتلو او هغې هغه بوتانو باندې چړاوي مړاوي ګډان مډانې وله بوتلو دغې وله وکړو بس هغې کې یو څو کسان په دغه کلي کې تیار که چې هغه اوباش غونټي و خلک نه تیارېده وایي نه دا د خدای اوښه ده او بیا به عذاب په مونږ راشي یو څو کسان و یو څو ښځې هغوی ځان پیش کړو چې یاره مونږ به هغوی سره نکاح کوو که چا د اوښه مړه کړه نو داسې کار وشو چې بس هغوی په لالچ کې راغه څوک د ښځو په لالچ کې څوک د مال و دولت په لالچ کې نو دغه کسان چې کوم دي 1-2 کسان تیار شو او دا نورې ملګري سپورټ ورسره د هغې و خو دغې تیار شو چې یعنې مطلب دا دی مونږ به دا وجنو بس بېغمه کوو ته نو بس هغه چې هغه خپل ځای مقام ته را روانه وه نو دغه وخت کې دی ورته پټ ولاړو د هغه ګډ شاته او یو پې ګزار وکړو او بل چې کوم دی एकदम څنګه چې په خپه وواله نو هغه راوغورځېده او بل پې چاړه راښکه او ذبح یې کړه او بیا خوشحالۍ مناولې او د هغې غوښې چې کوم دی نو ټولې وې په کلي کې وېشلې چې راشئ دا هغه وخوره او صالح علیه السلام خو وی چې دا خو به د خدای د قدرتونو ده او دا څوک نشي وجلی او دا داسې چل دی هغسې چل دی هغه ورته یې هلکه ګورې داسې کار دی چې اوس د دې دا بچی راټینګ کوي او د دې بچي ته ګوره تکلیف ونه کوي که چېرې دا د هغه غر ته ور ورسېده او هغه غر ته هغه ماشوم ورسېدو هغه بچی د دې اوښې او هغه غیب شو نو په تاسو به 3 ورځو کې دننه عذاب راځي دې کوم هغه کوم خلک چې وو نو هغوی ډېر دونه هغوی پسې ووال خو هغه دومره تیزۍ کې او سپیډ کې لړو که نه چې بس هغه کوم ځای نه مور پیدا شوي و په هغه ځای کې ور ننوتو او بس غیب شو بس صالح علیه السلام دوی ته وارننګ ورکو چې په تاسو باندې به عذاب راځي نو لہذا
په لومبۍ ورځ د دوی مخونه تک زیار شو، په درېیمه ورځ د دوی مخونه تک سره شو، او په درېیمه ورځ د دوی مخونه تک تور شو. دی چې کله په لومبۍ ورځ وکتو او راپاڅېدل نو مخونه یې تک زیړ وو. دی پوه شو چې هلکه دا خو داسې کار دی چې دا خو دا خبره سریشا غوندې شوه. او په درېیمه ورځ چې وکتل سره شوي وو، نو وایي درېیمې ورځې ته داسې کار دی چې مونږ خو هسې مرو. راشه چې دا صالح علیه السلام او دا کوم مسلمانان دي هغه مکان کې ناست دي او ورشه پې او چې دی خو ټول ختم کړو. اول د ځان نه مخکې ټولو تورې را واغېشتې او دا چې څومره وو او ګوشي مشي او دغه مغې را واخېسته. دی ور روان شو د صالح علیه السلام کور پله او د هغه باندې حمله کوله چې په لار کې په الله پاک یو زبردست طوفان راوستو او داسې طوفان چې په هغې کې کاڼي راورېده کاڼي او دغې کې بس دغه ټول چې کوم دی په لار باندې مردار شو مړه شو. او صالح علیه السلام ته الله پاک فرمایل چې تاسو شپه په شپه د دې ځای نه وځئ او دا مسلمانان د ځان سره وباسه. او بیا سار ټیم کې جبرائیل علیه السلام په درېیمه ورځ باندې راغو سره د عزرائیل علیه السلام او یو چغې په دی باندې داسې چغې په وواله چې هغه د دوی د برداشت نه بار شو. د دوی ټول زړونه په پړق باندې وچاوده او نسکور پرېوته په خپلو کورونو کې ټول مړه شو. نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې دوی ته پیغمبر ووایي ولا تمسوها او تاسو دوی ته تکلیف مه ورکوئ بسوء پس د برایۍ په نیت سره د بدنیتۍ په نیت سره چې دوی ته تکلیف ورکوي یې حلاله کوي. فیاخذکم عذاب قریب نو بنیسي تاسو یو عذاب چې ډېر نږدې به تاسو ته بیا راشي. فعقروها نو دی اغا اوجلا فقال نو صالح علیه السلام وی ورته تمتعوا فی دارکم 3 ایام تاسو فائدہ اوچته کوي د دې دنیا نه په خپلو کورونو کې 3 ورځو پورې صرف تاسو به 3 ورځې ژوندي بیا به مړه کېږئ. ذالک وعد او دا وعده ده د الله غیر مکذوب چې هغه کلم درو نشي کېدی هغه د الله طرف نه مقرر ده. فلما جاء امرنا پس کله چې راغو زمونږ هغه امر نجینا نو مونږ بچ کو صالح علیه السلام لرا والذین آمنوا او هغه کسان چې ایمان یې راوړی معه هغه سره برحمت منا په خپل رحمت سره ومن خزي یومئذ یعنی دا غورزی در رسوایه نه. ان ربک هو القوی العزیز بشک رب ستا چې کوم دی هغه ډېر طاقتور دی او زبردست دی. وعخذ الذین ظلموا او اونیول الله پاک هغه ظالمانو لرا الصیحة پاغه زبردست چغې سره فاصبحوا نو پریوتل دی فی دیارهم جاسمین په خپلو کورونو کې پړ مخې بې حرکته بس داسې د ګوټنو په بل باندې پریوته او پړ مخې پریوته او بېدمه بېدومه شو بس ساګانې ته ووتې کأن لم یغنوا فیها لکه چې نه و اوسېدلي دی په دغه ځای کې داسې خاموشي شوه एकदम خاموشي شوه. ولې چې خلک مړه شي نو بیا اواز د کوم ځای نه به راوځي او دی دغلته اوسېدلي ني. الا خبردار ان ثموده بېشکه دا ثمودیان چې کفروا بربهم دی انکار وکړو د خپل رب نه. الا او خبردار بعدا للسبیل چې ډېر سخت په عذاب سره ککړ شو دغه ثمودیان. الله سبحانه وتعالی دا سمود چې کوم دي نو په یو چغې سره ټول هلاک کړ. د الله قدرتونه د بعید نه دي. الله سبحانه وتعالی دې مونږه ټول چې کوم دی نو په ایمان سره مزین کړي او په آخر کې مونږ خدای پاک کلمه نصیب کړي. یا الله زمونږ دا ناسته په خپل درګاه قبول او منظوره کړي. که په دې کې زمونږ نه څه کمې زیاتې په معنا او په مفهوم کې شي معافراتو کې مونږ نه هغه کارونه والي چې ستاسو د رضا او د لقا او د قرب سبب جوړ شي. په مونږ کې په کورونو هسپتالونو کې الله څومره بیماران دي شفایاب کې څومره قرضداران دي قرضونه اخلاص کې څومره مؤمنان مسلمانان یا الله په تکلیفونو کې په ټول عالم کې دا غي دغه تکلیفونه آفتونه ته لري کې
او یا الله د رزق سبب د ټول مؤمنانو مسلمانانو په خپل کور کړي وطن باندې وکړي یا الله زمون آبا او اجداد څومره مؤمنان مسلمانان چې مخکې وفات شي دا غي مغفرت وکړي دا راتلونکي به ضرور مونږ ته بسان کې او په آخر کې به د عظیم شان قریبا لا اله الا الله